ډېر مهرباني خالد خان، تاسو خپل قیمتي وخت راکړو. څنګه تاسو ته پته ده چې تحریک انصاف دا دویم ټینور روان دی، یو ځل 13 to 18 او دا اوس 18 to 23 ټینور روان دی. اور په دې دواړو ټینور کې موږ د عوامو ته د موږ مشرانو دومره شعور ورکو چې زموږ د مشرانو په خدمت باندې خلکو نه د پاټو غ نظریې روکې شوې. اوس هر انسان باشعوره دی، هر انسان هوښیار دی. چې د کوره بار قدم کېږدي نو هغه ته پته چلي چې کوم سړی ماله کار کوي او کوم سړی ماله تش تقریرونه او تش دوکې او تش دړي. بله خبره ده چې اوس عوام به مخکې 18 کې او اوس به انشاءالله د بای الیکشن کې عوام په کارګردګي باندې ووټ ورکوي. زه تاسو د کیمرې په وساطت باندې ټولو عوامو ته یم چې څوک ما کتلی شي چې ما عمر ته په تقریر باندې مو ووټ ورکوئ، ما اختیار ولی خان ته په تقریر باندې ووټ ورکوئ، نه این پی والا ته ورکوئ، ما بل ته ورکوئ، یو ما ته مه راکوئ. خپله بار وځئ، خپله کارګردګي ګورئ. دا وخت هغه پخوانی وخت نه دی چې نظریې پسې به موږ منډې وو. چې کوم پارټي د کلي ته د علاقې ته تاسو ته ترقي راکوي هغه سړي ته ووټ ورکوئ. او بل دا الاینس چې دی نو الاینس خو یو داسې شی دی چې دا پارټیانو والا د پی ټی آی د ورکرانو نه یریږي په دې چې د پی ټی آی د ورکر مونږ سترګې اوچتې کړي دي. زمونږ ورکر چې کله لاړ شي او چاته ور ووایي او ووټ غواړي نو هغوی ته څوک دا نه شي ویلی چې تاسو څه کړي دي. یو نیم کار به پاتې د انسان دی، لوی هلکه ده، موږ ته دومره تباه حال خسته حال علاقه راکړې وه. کلا ځان ته داسې وه، خیشکي ځان ته داسې وه، هغه ټایم موږ سره خیشکي وه، امانګډ ځان ته موږ پای کې دومره کار وکړو. د اصل لږ ډېر کار چې پاتې دا به بیا اوس په انشاءالله روټین کې کېږي. او باقي الاین صحیح ځکه کوي ځکه چې موږ کار کړی، الاین صحیح ځکه کوي چې موږ خدمت کړی دی. که موږ خدمت نه کړی نو دی به هېڅکله هم الاینس نه کولو او دی به یوازې جګېدل. موږ چې نن سټرانګ یو، موږ باندې چې نن د عوامو اعتماد دی نو صرف د خدمت د وجې دی. الاینس نه علاوه تاسو یو بل پلیټفارم جوړ شوی ستاسو مخالف، تاسو په پارټۍ کې دننه، ستاسو په لیډرشپ کې دننه، هغې خلکو سره څه خبرې اترې روانې دي، دا ستاسو خلاف دي، څه به کوئ دا په دې باندې زه څه خبره نه کول غواړم خالد خان. داسې کار دی کله وګورئ 13-15 کاله زما پلار وزیر او پرویز خان وزیر اعلی و. موږ سیسټم دومره نږدې نه کتلی دی چې دا څومره چې ولاړ دي د دی نه به زما تجربه هم ډېره د دی نه به زه په هر شي باندې پوهېږم هم ډېر. بل دا دی چې موږ 15 کاله ګورنمنټ کتلی دی، موږ په سی ایم سیکرټریټ کې زموږ دفتر و، موږ سیسټم کتلی دی، موږ یو شی. بل زما پلار ټول عمر سیاست کړی دی، موږ پاور کې پاتې شوي وو. چې کله کله پرویز خان منسټر و نو پرویز خان او موږ کې اړو فرق نو موږ د خبره ده چې موږ وخت سره د وړوکوالي نه هغه سیاست او هر څه پاور او طریقه کار چې انسان کار څنګه کوي، عوام ته فنډ څنګه راوړي. بل 13-15 کاله خو موږ هر څه ډېر کلوز نه وکتل. نو دا کم خلک چې نن لګیا دي چې دا انډر 19 دی او انډر 18 دی، نو زه دوی ته دا وایم چې تاسو خو د سره ګورنمنټ کې پاتې شوي نه یئ، تاسو ته خو پته نشته. اوس د بل اے این پی والا چې کوم کینډیډیټ راویستی نو اے این پی پارټي والا د هغه نه پیسې واخیستې، ټیکټ یې ورکړو او دلته رالو په عوام مسلط کو چې عوام دته ووټ ورکوي، پیسې به هغه یې ووټ به دی ته ورکوي. دا خبرې پکار دی چې اوس ختم شي. پکار دی چې اوس عوام کې دومره شعوري چې هغه نه د چا په تقریر باندې ووټ ورکوي. زه عوام ته یم چې زما په تقریر ما ته ووټ مه راکوئ، زموږ په کار باندې موږ ته ووټ راکوئ. موږ ما پلار د علاقې سره قربانیانې دي د کرونا په وبا کې چې دنیا د یو بل نه تښتېده، هر سړی په خوف و حراس کې. په هغه ټایم کې زما پلار راوتی دی، دا نور خلک چېرته وو، په کوم هسپتال ته دی تللی دي، چا ته دی تپوس ته تللی دي. دا خو داسې نه ده. کامران خان مونږ قربانیانې دي، مونږ د علاقې ته ترقي ورکړې ده. ما پلار پرویز خان دلته محنت کړی، مونږ یو شی په خپلو لاسو جوړ کړی دی. نن دی ټول الاینس کوي 18 نه 13 پورې چې کله د پیپل پارټي حکومت او د این پی ګورنمنټ و، دی نن په جلسو کې وایي چې پرویز خان خبر ورته یاده ده چې سیند ته بیولو. پکار دا ده چې دی په کله په جلسه کې ودرېږي نو دی د خپله کارګردګي وښیي چې موږ 5 سال 8 نه 13 پورې دلته ګورنمنټ کړی او موږ څه کړي دي. په 2010 کې سیلاب راغلی،
NP ګورنمنت او پیپل پارټي کوالیشن ګورنمنت دوی بند نشو جوړولای زموږ د لوخار عوام ته نه جوړولو. پرویز خان په چغه په جلسه کې وایي چې زه د روتي سره روانم په هلیکاپټر کې ما ته درخن ډوبېږو ما ته چې ما سره فند نشته. فند ولې نشته؟ ځکه چې مردان نو، ځکه چې 400 نه وه. که دا مردان و دا 400 و نو هر څه به نن هماغې پارټي والا د کینډیډیټ نه پیسې واغستې او دلته رالو په موږ باندې مسلط کو. تاسو نور وګورئ پیپل پارټي والا کینډیډیټ الله دې ښه ساتي او خپل په هغه کار نه کولو باندې ځان دومره لاندې کو. د ما هم مشران دي ټول ما نه مشران دي زه عزت کوم خو په هغه کار نه کولو باندې ځان دومره لاندې کو چې نن یو ایکس منسټر یو څلور پیره بېللي شوي سړي سره نن کینډیډیټ سره نن په حمایت کې ولاړ دی. په کار خو دا و چې هغه منسټري تېره کړې وه، هغه دلته کار کړی او نن به خلکو د هغه عزت کولو. خو هغه په ځان باندې پوه دی چې عوام نور په ما اعتماد نه کوي. نو چې عوام په دې ټولو کوالیشن والا پارټیانو باندې اعتماد یې نه کوي نو بیا که دوی 20 پیره کوالیشن دا اول په شروع کې وي چې خلک هغه خلک نه دي. دا اوس هغه خلک نه دي. هر سړی خو خيار دی، هر سړی ته پته ده چې که دی اپوزیشن ته څوک ووټ ورکوي نو هغه داسې دی دې ټایم چې ووټ سین ته ویشتل دي. ځکه چې په دې نوخار کې یو ځل دا پریکټس شوی دی د قربان خان په حلقه کې چې پرویز خان وزیر اعلی غون نوخار ډیولپ شو. د قربان خان یو حلقه تباه او برباده پاتې شو ځکه چې دغه پرویز خان سره نه لګېده نو هغه هلته کار نه کولو. نن ابراهیم زما رور هغه حلقې ته تللی، نن تاسو لاړ شئ هلته ترقي وګورئ، نن تاسو مصري بانډې ته لاړ شئ، نن تاسو هغه ټولې علاقې ته. نن ما سره رسالپور دی، تباه برباد رسالپور یې ما ته راکړی. نن رسالپور ته موږ 5 کروڑ روپۍ پرویز خان په SDG فنډ کې کېښودې. نن د رسالپور پوره رسالپور ته ګلبهار ګجرکس ډېری کورونه مسلم آباد او نیم حسن آباد هلته نن ګیس منظوریانې شوي دي. ګلبهار کې پوره ګیس ختم شو، آلموسټ 2-3 ګلۍ پاتې دي، تنګې دي، اب اخره کې کوي. نن چې موږ کوم علاقه کې هغه علاقه ترقي کوي اور که اپوزیشن والا ته څوک ووټ واچوي اور اوله پاس کېږي نو که پاس هم شي دا د الله فیصلې دي، انسان په دې کې هیڅ اختیار نشته. نو د دې علاقې دا ترقي به ودرېږي، سیستم به ودرېږي ځکه چې ګورنمنټ کله هم اپوزیشن پارټي ته فنډ نه ورکوي.